آمین. او یقینا دلته چې څوک هم راغلي دي څومره هم ګناهګار دي زما سمیت یقینا هغه ته به د رسول الله مبارک شفاعت نصیب کیږي ان شاء الله. او دلته چې څوک راغلي دي دا سیاسي جلسه نه ده دا نور مقصد نه دی خالصتا د عقیده ختم نبوت د تحفظ لپاره موږ دلته ټول راجمع شوي یو او د عقیده ختم نبوت د تحفظ اول سپاهی امیر المؤمنین امیر المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه اقتدار سنبال کا نو اول پیای په دې خبره وکړه چې څوک د رسول الله مبارک په ختم نبوت باندې ډاکا اچي اگر څومره طاقت ورمي د قیامت پورې خپل ټول مریدانو او ټول غلامانو ته دا اعلان وکړ چې راشه ټول په دې خبره بیعت وکړي چې څوک د رسول الله مبارک دشمنی دغه سر باندې تن نه جدا کوي ان شاء الله او په خپل په فتوا ورکړه او میدان ته کوش الحمدلله مسلمه کذاب لشکر له شکست ورکړه هغه پورې واپس نشله چې څو پورې 1200 صحابه شهیدان نشله او د مستاخ رسول مسلمه کذاب سر تن نه جدا نه کړ او والحمد لله والشكر لله دعا مجلس تحفظ ختم نبوت دا زموږ د اکابرو جماعت دی د اولیاء الله او د پاکانو جماعت دی د دې صرف مقصد یو دی چې تر قیامته پورې به د رسول الله مبارک په عقیده ختم نبوت باندې پیرو ورکو او څوک چې د رسول الله مبارک خلاف زبان درازي کوي عقیده ختم نبوت باندې حمله ور کیږي هغه به موږ د لارې نه جدا کوو او ان شاء الله العزیز تر مرګ پورې به عالمي مجلس سره پاتې کېږي کنه ان شاء الله نور مفصل بیان با کابرین کوي او زه یو دوه خبرې حکمرانانو ته دا ویل غواړم یو طلاقي حکمران دی زموږ په دې ملک مسلط دی انتهایی بے غیرت او بے شرمه د یهودو نصاراو ایجنټ د هغو رشتهدار عمران خان چې یو سوره د مخکې دا بکواس وکړه چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن هغه دین سره هیڅ کار نشته او د علماو په نوم یو بدنامي زمانه د بده مونږ دې بې غیرته طلاقي ته دا ویل غواړو ان شاء الله العزیز د دیوبند یو بچی نن سبا کې لږ مشکل حالات دي او حضرت رحمت الله علیه به فرمایل چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره منافق کس نشي پاتې کېدی بزدل کس په دې دغه کې نشي پاتې کېدی دا یو څو زر خرید مولیان لاړل اس پروا نشته ان شاء الله دوی دا وی چې قائد جمعیت موروثي سیاست دی موږ اوس نه د قائد جمعیت د راتلونکو کې بچو په لاس باندې هم بیعت کړی دی سبحان الله او تر مرګ پورې بمونږ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره ولاړ یو ان شاء الله تکبیر الله اکبر ختم نبوت زنده‌باد ختم نبوت زنده‌باد غدار ہے غدار ہے اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے دیوبند غیرتمند جرأتمند دیوبند موږ واضح طور باندې دا خبره کول غواړو پړه کې موږ خبرې نشو ایثارولې زموږ والد صاحب رحمت الله علیه چې دنیا نه ته ما دا خبره وکړه ما 7 ستمبر پېښور کې دا اعلان کړو نن خپل خاص کر مریدان او خلفاو ته د سلسله مرګورو ته اعلان کوم چې څوک د حضرت رحمت الله علیه عاشق وي مرید او خلیفہ وي هغه به قائد جمعیت په لمن سره وابسته وي ان شاء الله هر قسم حالت راغی مولانا وی چې اسلام آباد ته راشئ پنډۍ ته راشئ د ملک بل ځای ته راشئ هغه د خطرناک نه خطرناک لارې وي ان شاء الله موږ مولانا سره ځو ان شاء الله تکبیر الله اکبر اللهم لبیک اللهم لبیک والد صاحب رحمت الله علیه دوه خبرې وکړې ډېر نصیحتونه یې په سخت بیماری کې او په تکلیف
دا خبرې وکړې دوه اهمې یو دا چې بچیا تر مرګه پورې به عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت سره په کلکه ودرېږي او په دې پلیټفارم نه چې غټ نه غټ ظالم بادشاه سره غټ نه غټ قادیاني او پاورفل کس سره هم ټکراوېدل راغله ټکراو شي په سینې کې ولې وخورئ خو شاته نه شئ چرته انشاءالله دا موږ په پلار سره د مرګ په وخت کې دا عهد کړی دی دویمه خبره یې وکړه چې بچیا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دا ډېر عظیم غنیمت وګڼئ چې کله دا کس نه وي نو تاسو ته به پته ولګي او تر مرګه پورې به جمعیت علماء اسلام دې حروف مقطعاتو یې نوم نه دی یاد کړی صرف جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن یې یاد کړی دی مونږ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن سره یو چا سره یو هغه د مفتي محمود صاحب او هغه د مجاهد ملت مولانا غلام موسی ظاهري صاحب جمعیت سره یو مونږ د نورو د یو دوه درې روپو والو جمعیت والو سره نه یو هغه سي دروغ دي ټول اصل جمعیت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب دی د سره به تر مرګه پورې ودرېږي او تر مرګه پورې به جمعیت سره ساتھ ورکوئ انشاءالله ولې چې په میدان کې نن صرف د چوکیدار ولاړ دی د ختم نبوت چوکیدار زما د مدرسې چوکیدار زما د خانقاه چوکیدار زما د جومات چوکیدار د دین د هرې شعبې د تحفظ چوکیدار هغه صرف قاري جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دی ایو بل زمونږ پنډی وزیر دی بې غیرته غلام سرور خان هغې بې ایمانه وي چې د پاکستان ټولو کې لوی شیطان یې زموږ قائد طرف ته اشاره وکړه اے بے غیرتو بے ایمانو لعنانو تاسو وہ ستاسو په زړه کې کفر پروت دی تاسو خو منافقان یې د ابلیسانو له سورت الناس لوستل نه راځي سورت اخلاص لوستل نه راځي او دا د وخت امام الاولیاء د وخت محمود غزنوي د وخت صلاح الدین ایوبي پسې داسې خبرې کوي انشاءالله مولانا د نو په مرو ته لاس اچولی دی او دا یو به انشاءالله د اقتدار نه کوزو انشاءالله نصاراو ایجنٹ دی د قادیانیانو ایجنٹ دی د ختم نبوت منکر دی څوک او دا قادیانیان دې نه خوشحالیږي چې موږ به داسې میدان ته راوځو د عمران خان د یهودو ایجنٹ په وینا باندې هر ځای کې په هر محاذ باندې به انشاءالله تاسو د غازی الدین شهید ممتاز قادری او فیصل خالد ولاړ انشاءالله آخر کې دا خبره کوم ښه په کلکه به دا عهد کوئ ښه په کلکه چې څوک قاري جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره هغه لاس اوچت کړئ په کلکه ماشاءالله ټول د قاري جمعیت په لاس بیت کوئ که نه انشاءالله په کلکه به قاري جمعیت سره ولاړ یې انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین